گنبت صخرا چې عبدالملک بن مروان 66 هجری کې جوړه کړې ده دا تک زیړ گنبت قبة صخره یې پرې کړي قبه گنبت ته وایي صخره کاڼي ته وایي دې لاندې کاڼی دی هغه کاڼی د دې لاندې دی چې کوم کاڼی د بني اسرائیلو قبله وه کعبه زموږ قبله ده مسجد اقصی کې قبله دا زیړ ګنبد چې دی دې لاندې کاڼی دی هغه کاڼی قبله د بني اسرائیلو د انبیاء وه هغه کاڼي ته محمد رسول الله امت محمدیه 19 میاشتې قبله وه هغې اړخ ته یې سجده کړې هغه کاڼي حالت دا چې د یهودو په ضد کې عیسیانو په هغې باندې کچره او ګند غورځولو او دا د منونو ګند او بیران لاندې پټو کله چې جناب عمر رضی الله عنه فاتح د فلسطین ورغې هغه وطن ته او چابیانې دي یهودو نصواراو نه واخیستې او بیا یې هغه ګنبد دا ګنبد نو دې کاڼي ته لاړو دا کاڼی په خپلو لاسونو باندې سره د فوجیانو د ګند نه پاک و دی چیچه صفا عمر په خپلو لاسونو باندې د دې خدمت وکړو د دې نه ګند لرې کو او دنیا حکمران مسلمان ته وویل چې ګورئ په دې باندې به یو ناپاک لاس نه پرېږدئ عبدالملک بن مروان اموي بادشاہ دی بنو امیہ په 66 هجری کې نن نه 1400 کاله مخکې دا ګنبد پې جوړ کړی دا ګنبد نن وینئ 100 کاله مخکې 1400 کاله خرچه پې څومره شوې 66 هجري نه ابتدا وشوه منځ کې دی وفات شو ولید بن عبدالملک د ده بچی حکمران شو د هغه په حکومت کې دا تمام شو د مصر نه چې څومره خراج وصولېدو تمام مصر خراج هغه ټول په ټوله په دې ګنبد لګېدلی دی خبرې دا د سیسې او د سونې نه جوړ دی دا ګنبد بار طرف نه سیسه ده او سونه ده دا رنګ نه خراب کوي لاندې طرف نه په دې سونیري نقش و نگار شوی دا ګنبد د اسرائیلو اول پلین دا دی چې دا ګنبد به شهید کوي بیا به دا مسجد شهید کوي دا ځای به اخلي په دې ځای کې وایي موږ هغه تعمیر کول غواړو چې کوم تعمیر زموږ آبا و اجداد جناب یعقوب او جناب داود و سلیمان علیه السلام کړی موږ به ځان دپاره په دې ځای کې مرکزي عبادت خانه جوړو چې به د یهودو د عبادت مکان